آیات کی اللہ امر کئی اس امورو چې کلم ستاسو سره خلق باسونه کوي مخالفتونه کوي نو په دې امورو باندې عمل کوي دا غي مخالفتونه په تاسو باندې اثر نه کوي تقریبا 5 امور من تاسو ته بیانای یو د الله ذکر بل شکر بل صبر بل منزه او بل الله د دین د پاره څو قرباني ورکړي او په دې دین په قرباني کې مړم شو داغه احترام عزت په پزړه کې ساتي فاذكروني اذكركم یادوي تاسو ما اذكركم زبتاسو یادوم ذکر مخکې تیر شو التلفظ باسمه د الله نوم په خپل جبه باندې اغستل نو کله اطلاق کیږي استحضار في الذهن لکه حاضر اول اگر که په خلی تلفظ اونکي د دې په مقابل کې بیا نسیان راځي چې هغه ستاسین کې نه پروت فذكروني دوانو ته شامل ده ځکه کله ذکر د بنده الله لره په جبه سبحان الله الحمد لله الله اکبر او کله کله دا په زړه باندې او کله کله دا په جوارح او په اندام باندې خپل بدن د الله په طاعت کې استعمال کې دا د شوله کتا د الله ذکر وکړو نو اذکرکم الله وزبم تاسو یاد کم د دروانو ته شامل له زما ذکر په جبم کوي په زړه باندې کوي په اندامونو باندې کوي هم په زړه ذکر دا ده چې الله په نعمتونو کې موږ تاسو سوچ کوو په دې دلایلو عقلیو کې په دې کې سوچ او فکر کوو د الله په وجود او د الله په قدرت او په دې کې چې کوم اسرار دي په دې باندې سړی سوچ کوي نو د الله عظمت به په زړه کې راځي او زړه کې به ایمان قوي کیږي او په جوارح باندې دا ده چې دا بدن به د الله په طاعت کې استعمالو او دا هغه شی نه به ساتو چې په کوم باندې الله خپکیږي پاک کې به استعمالو اذکرکم زبتا سو یاد کم دا الله ذکر څه ده په نصرت باندې زبتا سره مدد کوم صلاح الاحوال فی الدنيا دنیا کې به د هغې په وجه ستاسو حالات ښه کوم همدارنګې ثواب بدله په آخرت کې در کوم به ګوره دا جمله چې الله استعمال کړ فذكروني اذكركم دا جمله د الله تعالی د طرف نه انعام ده په موږ تاسو په دې جمله کې الله تعالی موږ تاسو ته وایي اعاملکم بما تعاملوني به تاسو چې ما څنګه معامله کوي زبد ساقسم معاملکم وګوره الله زموږ تاسو رب ده قادر دے پر یو شي موږ دغه بندگانی الله زموږ د ذکر نه غنی دی او موږ د الله ذکر ته هغه ته فقراي محتاجي
او دا غي سره الله مونږ ته وایي که تاسو ما یادوئ زه به م یادوم. او په دې کې هم ښایسته تربیت دی د الله تعالی د بندګانو سره چې ګوره زه درته محتاج نه یم خو که زه م یادولم زه به تعاون او مدد به درسره کوم او که یې يرم کړم نو بیا به د خپل عدل په مقتضا او په تقاضا به تاسو له سزا در کوم چې ولې م زه ير کړی یم. بیا فاذکروني اذکرکم عام واخله. د عبدالله ابن عباس نه به خاص مصداقات نقل لې چې هغه په دې ټولو کې به دا فاذکروني اذکرکم کې داخل لې. عبدالله ابن عباس وی اذکروني بطاعتي اذکرکم بمعرفتي. تاسو زما طاعت کوئ نو اذکرکم بمعرفتي نو زه به تاسو یاد کم په خپل معرفت باندې خپل معرفت هغه به تاسو ته در نصیب کم صحیح معنا به ما به وپېژنئ. او الله چې سړی وپېژني په صحیح معنا من عرف الله الله چې وپېژندو هر شی د وپېژندلو. دویمه مصداق د اذکروني فی النعمه تورخه. تاسو زما یاداش کوي په نعمت او په رخا کې نو اذکرکم فی الشدة والبلاء. زه به ستاسو ذکر کوم په شدت او په بلا کې په سختۍ او په مصیبت ټیم کې به م زه یادوم. دریم اذکروني بالاجابه اذکروني بالدعاء اذکرکم بالاجابه. مانه دعا غواړئ زه به ستاسو دا دعا قبلوم زه به تاسو یادوم په اجابت مانه دعا بدله قبلوم. څلورمه اذکروني فی الدنیا اذکرکم فی الاخره. ما په دنیا کې یاد کړئ زه به په آخرت کې یاد کړم. پنځم مصداق دا دی اذکروني بمحامدي اذکروني بمحامدي. زما حمدونه وایي ما تعریفونه کوي زما صفت کوي نو اذکرکم بهدایتي. زه به تاسو یادوم په خپل هدایت به درته کوم توفیق به د هدایت در کوم. بیا په احادیثو کې د الله د ذکر ډېر سخت فضیلتونه راغلي چې څنګه دلته موږ نه بیانو. لکه هغه د وعظ او د نصیحت سره تعلق لري او دا موږ تاسو باب د تفسیر دی. لکه یو حدیث قدسی کې دی فإن ذکرني فی نفسی ذکرته فی نفسی. که ځان له زه یاد کم الله وایي زه به ځان له یاد کم. وإن ذکرني فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منهم. هغې نه به زه په غوره مجلس ته ملایکو کې دا یاد کم که زه په مجلس کې زما ذکر وکړو. بیا ذهن کې دا کېنوئ چې دا ذکر صرف دې ته نه وایي چې ته په خولې تلاوت کې یا د الله نمونه ذکر کې یا مونځ کې. امام نووي وایي إن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح. هذا ذكر فضيلة بالتسبيح بالتحميد بالتهليل كمنحصر نذا بالتكبير كمنحصر نذا بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله تعالى. كم يو إنسان جي عمل كيدا الله بطاعت كيدا الله ذاكري منز کی لگیائی روجہ کے عمرے پا اعمالو کی مصروف حج پا اعمالو کی مصروف دینی خدمت کی مصروف را لگی یوزی کی خدمت کے جماعت کی وغیر ذالک دے طاعت عمل لے کنا ټول د الله ذکر دے نو ذکر سان لا دخلی ذکر تنوی
کمنګ تاسو دی علومو کې مصروفي په دینیت چې دین پیس د کو نو دام پس کې ده بیا الله په ذکر کې ده دویم وشکرو لی او زما د پاره شکر وکي ها شکر مخکې تیر شو ظهور ته ویل کېږي دابتن شکور هغه حیوان ته ویل کېدو چې غیا او لور کې او د هغې د وجې نه چاقه شي په نسبت د غیا خوړلو نه چاقوالی پکې ډېر راشي دلته شکر دا دی چې دا کوم نعمتونه الله دله درکړي دي نعمتونه نسبت به الله ته کوئ یو دویم په زړه باندې به دا وایي چې یاره دا موږ له الله راکړي او دریم استعمالوئ به الله په طاعت کې په هغې کې به استعمالوئ دې ته ویل کېږي شکر اشکروا لي ولا تکفرون زما شکر به کوئ ناشکري به مه کوئ او کفر په کلام د عربو کې ستر او تخطیط ته وایي مخکې تیر شو دارنګې جحود انکار ته وایي او کله کله کفر ویلی کېږي عدم ایمان ته دلته تی مراد څه دی ناشکري کول مقابل د شکر دی عدم شکر ولا تکفرون او تاسو ناشکري مه کوئ زما د نعمتونو چې تاسو را ولګېږئ د هغې نه انکار وکئ چې دا نعمت موږ څه الله نه دی کړی بیا کفران دا هم په یو څو مرتبو دی اوچته مرتبه د کفر دا ده جحد النعمه و انکارها انکارو کې د دې نه چې دا نعمت کې نماز الله کړه سره دا منی نه چې دا نعمت مال الله را کړه او دا اعلی نوع د کفر شو دویم نمبر انکارها ثم قصد اخفائها انکارم کې خود انکار سره سره کوشش کې چې چاته پته اون لګي چې دا نعمت مال الله را کړه او دریم هغه دا دی چې د غفلت د وجې نه سکوت عمن شکرها عن شکرها غفلة السکوت عن شکرها د غفلت د وجې نه انکار خو هم نه کې خو لیکن شکر هم نه کې دام کفر دی ولا تکفرون کې دا ټول انواع داخل دی ولا تکفرون په یو طریقه باندې کفر مه کوئ بیا اول الله امر په ذکر وکړو بیا وروسته په شکر وجه دا ده چې ذکر کې اشتغال دی په ذات د الله ته چې ذکر کې د الله د ذات کې به مشغول یې او شکر کې اشتغال دی د الله په نعمت پلانکې نعمت یې کړی پلانکې کړی نو اشتغال په ذات اولاد مخکې ذکر کولو په نسبت د اشتغال په نعمتونو د الله ځکه ذکر امر مخکې وکړو فاذکروني اذکرکم او بیا دا وروسته ولا تکفرون تاکید دی د وشکروا لي دپاره زما شکر به کوئ او ناشکري به نه کوئ ځکه د وشکرون دقه معنا شوه که نه ولا تکفرون دا جملې زیاته کړه د پاره د تاکید بیا دې جمله کې الله تعالی موږ تاسو ته یاره راکوي چې د مخکینو امتونو پرنګ کېږئ ما فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع چې الله د نعمتونو ناشکري وکړه نو ایسته الله په ولګم راوستله خوف هم پرې راوستلو تاسو د الله د نعمت وکړئ د هغې شکر وکړئ د هغې په طریقو ورځئ ما یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اوس دوه اوامر نور دي
دا غي په وجه مخالفتونه بتات الله اسانه د خلق مقابله بت اسانه یا ایو الذین آمنوا ابے پسر کی خطاب کو خاص خطاب مومنانو ته په دې خاص خطاب کولو کې اشاره ده چې دا رستو کوم امر تاسو ته کیږي ګوره دا ډېر ضروری دی او ډېر اهم دی او عامه طریقه دا ده چې کله یو ضروری کاری ډېر اهم کاری خلق لمخ کې داغه نه تنبیه ورکېدل شي چې ځانو ته سکی ځانو ته بالکل د مخ کې نه رډي کی تیار وته کی غیر پاره چې په اسانه طریقې قبول کی او کنا صافي پیراشي کې دی شي دیو ته تیار نه نو استوبه قبول به نه کړی شي کنه نو ځکه یا ای ولذین مخکنا اویل اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة ابے ګورا دې کوم فضیلت ته او اهمیت ته د صبر او صلاة په دې په عمل باندې خطاب یا ای الذین سوکو اے ایمان والو استعینوا بالصبر تاسو مدد حاصل کی بالصبر بالصبر استعینوا مخکې معنا ویلې و بترک ما تحبون کوم شی چې ستا محبوب دی هغه نه پاوت شو او په اوامر باندې عمل کول ستا د مزاج نه خلاف دی په دې باندې په عمل کولو کې د دې مزاج خلاف کار کولو کې مدد به څه غواړي صبر ځان کې ماده د صبر پیدا کې او دویم والصلاة منځ به کې دو کارونه به وکړي بالصلاة به ګوره دلته ورپسې وی ان الله مع الصابرین الله سره د صبر ناکونه ده دا جمله دلیل په فضیلت د امت چې دا امت بهترین امت ده ځکه هم په دې صورت کې الله تعالی بن اسرائیل تم حکم کړو واستعینوا بالصبر والصلاة قالت ویلی وانها لكبيرة الا على الخاشعين او دلتا الله على الخاشعين انا ویلو بلکې ویل ان الله مع الصابرين ولدې کې اشاره شو دي ته چې دا مؤمنان ته دا کارونه ګران ځکه نه دي چې الله دا ګران کارونه په تا راځي خو څه بکې ځان کې به صبر پیدا کې او ماده به د مانځ ځان کې پیدا کې ان الله مع الصابرين دا علت د پاره د صبر استعینوا بالصبر والصلاة صبر او منزک کوي ان الله مع الصابرين ما ليكون الله معكم صبر ځان کې پیدا کړي چې د الله مدد او نصرت تاسو راشي ځکه ان الله مع الصابرين الله سره د صبر ناکونه ده الله مدد د اغي سره ده هبه دلته مع الصابرين لفظي ویلو او معكم یو نه ویل چې الله به تاسو سره مؤمنانو په دې کې غرض هغه دا خبره مونږ تاسو ته خودلې چې الله به تاسو سره علم مدد او نصرت به سره کوي چې دا صبر وسپ لازم شي تاسو د پاره صابر چاته وي صابر چې دا صفت د سره وسپ لازمي هم د صندق قصي ان الله مع الصابرين سره د صبر نه کونه ده معنا دا ول وسپ لازم وګرځي الله به سمادت کوي او یو ځل صبر دو ځل صبر باندې الله معیت نه دا به تاسو هر وخت دا صبري به دې ته معیت خاصه وي
په اعتبار د علم د قدرت الله د ارچا سره دی خو مدد او نصرت الله د ارچا سره نه دی هغه صرف د صابرینو سره دی نو دې ته معیت خاصه وي په اصطلاح د علماو کې ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ابي دا لفظ الصابرين ویلو سره دا غنه چې مخکې امر کو په صبر او په صلات وجدا دا چې دا صبر مشتمل له صلات لهم ځکه مونږ کوم څه ده صبر ده نو چې الله د صابرین استشهود د مسلمانینو سم شو ځکه صلات مشتمل له په صبر باندې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا اوس دا پنځم امر ده یو تند الله د دین د قربانۍ د پاره شهید شو مړ شو نو هغه ته عام مړی غونډه کې مړی مو ویوا دا د عام مړو غونډه کې مړی ده بلکې الله اغله اوچته مرتبه ورکړي دا عظمت شهدا او زکه بیانوي چې څوک د الله د دین د قربانۍ ورکول نه شاته نشي او دا مرګ د الله په دین کې دا او ته یو غټ منقبت او عظمت او تکارش عظمت د شان د شهید بیانوي سبب د نزول آیاتونه دا چې په بدر کې 14 کسان شهیدان شو شپږ مهاجرینو او اته انصارو نو خلکو وویل مات فلان ومات فلان اے شهید لپس به نه ویلو مات به ویلو پلان کې مړ شو پلان کې مړ شو الله دا آیات نازل کو چې نه مات مو ویوا بلکې شهید ته ویوا بل احیاء عند ربهم دویم قول دا چې کافرانو منافقانو به ویلا وإذا صحابه چې کوم دي يقتلون انفسهم طلبا لمرضات محمد من غير فائده ځان وجني د پاره د رضا کولو د محمد صلی الله علیه وسلم هیڅ فائدہ پکې شته نه ځان دې په میدانونو کې مړ کوي څه فائدہ په نه مرتب کی صرف غرض ادا دي چې رسول الله کې موږ نه خوشاله شي الله د آیات نازل کو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله نه دا موای چې کنه چې په دې ځان مړ کو نه دیوله خډیر ناشنا ژوند ده خوراک متملاويږي رزق متورکیږي د دې رزق او د دې دنیا د ژوند نه برزخی ژوند هغه مزیدار ژوند ده په دې دنیا څوک څه کوي ولا تقولوا موایتا سلیمان د پاره د هغه چا یقتل فی سبیل الله چې اوجل شي یقتل فی سبیل الله اوجل شي د الله په لار کې اموات هغه سورۃ ال عمران کې مرাজি دا آیات یو سرنا شپه ته کې هغه شهیدان چې په احد کې چوي دي او دا آیات د هغه شهیدانو په باره کې چې په بدر کې کم شهیدان شوي دي هغه په باره کې دي او یاد ده چې دا آیات عام ده ځکه العبرة العموم اللفظ لا لخصوص السبب ټیک د سبب د نزول هغه بدري شهیدانو ولیکن ار زمانه کې چې د الله د دین د پاره څوک وجل شو دا غي ته دا حکم شامل دی سبیل الله نه مراد اغلار ته ویل کی د الله دین حدیث کی راځي من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله جنگ جهاد جګړه د دې غرض د پاره کوي چې د الله دین غالب شي نو فهو في سبيل الله دا بچوي دا به د الله په لار کې الله په لار کې بدای نو سموای
چې څوک د الله د دین د غلبې دپاره مړ شو اموات مړو ته مو وایي اموات دا خبر دی د پاره د مبتدای محذوفې چې هم اموات او بل احیاء هم خبر دی د پاره د مبتدای محذوفې بل هم احیاء بلکې دی ژوند دي نو دې ته به د عام مړو غوندې کې مړه به ورته نه وایي بلکې الله تعالی دیوله څه ورکړی دی دیوله الله تعالی ژوند ولا ورکوي حیات برزخي او دلته سوال لا دی چې دلته ظاهر کې آیات کې خو الله موږ منع کړي چې د الله په لار کې څوک مړ شو هغه ته به میت نه وي حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ویلي دي انک میت و انکم میتون رسول الله صلی الله علیه وسلم خود شهیدان نه اوچت ته اولیاء په باره کې سورۃ النحل کې الله وایي اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون 21 نمبر آیات کې چې دا مړي دي او موږ تاسو دعا وکړو کنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا په جنازه کې او مړ او تویل کې فقها مو الميت الشهيد ميت باجله شهید په خپل اجل باندې مړ دی قرآن کې په احادیثو کې او د علماء په کتابونو کې مړي باندې شهید باندې اطلاق د میت راغله او ظاهر کې الله مونږ ته وایي څه به ورته نه وي میت به ورته نه وي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات نو ولې الله نهي کړی دا او بیا ته خپله په قرآن کې په احادیثو کې اطلاق د میت پې راغلی د دې اشکال جواب علماو دا کړی ہے چې دلته اموات معنا دا ده معالم التنزیل وی کسائر الاموات داسې مه وایه چې دا مګینې د عام مړو غوندې کې مړه دي نه د دې او د عام مړو منځ کې فرق دی په حدیث کې راغلی دی چې عام مؤمن چې کله مړ شي د هغه د روح نه الله مرغۍ جوړه کړي جنت کې ګرځي را ګرځي او د شهید روح د سرو زرو مرغۍ هلته د هغې کې ور واچولی شي سرو زرو کالبوتي په شکل د مرغۍ او دا روح یې پکې ور واچولی شو لکه دنیا کې د غوښې په کالبوت کې اچول شوی مرګ نه وروستو د سرو زرو مرغۍ په کالبوت کې واچولې جنت کې ګرځي را ګرځي نو فرق شو که نه عام مومن روح نه په خپله مرغۍ جوړه شوه او دا مرغۍ کې واچولی شو د عامو مړو غوندې کې ګمان پې مه کوئ دې مرتبه اوچته د الله په نس اول ساج کې صدت الله مغفرت کوي الله له حوري ورکوي او شپارس به کوي فی 70 من آل بیته عام مړی داسې نه دی دی معنا شوه کسائر الاموات د عامو مړو غوندې کې مړی ورته مه وایئ یا دویمه معنا اموات معنا اموات ارواحهم چې روحونه ګینې مړه شولو سره مزي او خوند به ورته نه ملاویږي کل جماعات داسې شو لکه د جماعت غوندې کې نو دقسې روح ته به لذت او خوند به ورته نه ملاویږي نه دیو د مرګ نه بعد د جنت مزي او خوندونه به دیو ته ملاویږي تلذذ او نعمتونه به ورته ملاویږي هدلته موت الروح څه دی انفکاک دی د لذت نه
یعنی ستاسو دا ګمان دی څوک د الله په لار کې مړ شو بس مزې لاړې دنیا ته پاتې شو خوندونه ته پاتې شو نه د دې مرګ نه وروسته الله داسې خوندونه او نعمتونه ورله ورکوي چې سره به د دنیا د نعمت دا تمنا ونه کړي درېیمه معنی دا ده امام راغب نه نقل لا اموات غمجن ته وایي اموات معنی المحزونون غمجن په دنیا پسې په خپیدا ګمان مکوا چې څوک د الله په لار کې وجلې شو نو دا بګینه په دې دنیا پسې خپي په دې ژوند پسې بخپي سره په دې پسې خپکیږي نه بل احیاء بلکې دې ژوند دي د الله په نسبت باندې دې ته حیات برزخی وایي چې هغه جدا نوع ژوند دی لکه د مور په خېټه کې د انسان د پاره ژوند جدا نوع و په دنیا کې بیا چراغ جدا نوع ده اوس په دې قبر کې د پاره جدا ژوند دی چې ته حیات برزخی وایي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو پاغي باندې پوهیږئ نه ځکه دا د غیب سره تعلق لري هغه په عقل باندې په حس باندې نه محسوسيږي تر څو پورې چې د وحي په ذریعہ باندې دا غینه خبر ورنکړي شي نو دی وجه الله د خبر درکړي دی چې دا ژوند دي نو دغه اومنه تاسو په عقل باندې نشي معلوموله ولکن لا تشعرون تاسو په پوهیږئ نه په دې حیات ظاهر کې هغه مکه سي مړ دی ولیکن الله په نسبانه ژوند دی ابه دا کم حیات ہے دیتا حیات برزخی ویلے کی او په دې حیات برزخی کې علوسی سے بوئی روح المانی والا چې په دې حیات کې د خلق علماء اختلاف ده نو یو قول سلف ده اکثر سلف قول لا ده الله دی له حیات ورکی د روح هم او د بدن هم په نه پویګو چې حیات بدني څنګه ده او د روح حیات څنګه ده موږ ته پته شته ده نه ولكن لا تشعرون او دلیل دا دی چې الله عند ربهم يرزقون الله دې ته رزق ورکړي رزق بلا دی وی ګوره د حیات روحاني حیات روحاني چې صرف ژوند پر راحتي او چې د جسد بدن سره تعلق نه دا قسم حیات خود مؤمنانو هم د عام مؤمنانو نو به د دې خصوصیت د کم ځای نه شو و دې خصوصیت دا ده چې روح سره سره یو قسم حیات د دې بدن کې می مونږ په نه پوي ګنور الله ته معلوم ده نو د دې قول مطابق دا حیات د روح هم ده حیات د بدن هم ده دویم قسم د علماء دا ده چې دا حیات روحاني ده الله د دې روح له حیات ورکړي لکه حدیث کې دي چې دا روح د دې د مرغۍ په چجوره کې واچول شي او نور د دې بدن او د عام مؤمنانو بدن یو شی ده او صرف فرق په روح کې ده عام مؤمن د روح نه مرغۍ جوړ شي او د دې روح په چجوره کې واچول شي بل احياء عند ربهم يرزقون بعض علماء وی تاویل پکې کړه چې دلته حیات نه مراد هغه حیات حکمیه ده شهرت الله تعالی دی انسان لرا خسته ذکر بریدي خلق به خیادي او د
مذاکره به کوي په مجلسونو کې صفات به ښه بیانوي تعریف به کوي دغه معنا ده دا ګمان په مکه چې بس مړ شو صفت ختم شو څوک به نه یادوي بل احیاء بلکې د الله په نسبت ژوند دي معنی دی لبا یو خسته تاریخ هغه بوله ژوندې کې خلک به یادوي بیانونو کې وعظونو کې په شعرونو کې په مجالسو کې وی علي نقل هلك خزان الأموال والعلماء باقون ما بقي الدهر وإذا مال والا چې کوم دي کنه دا مړ شو څوک نه یادوي او علماء تر څو پورې زمانہ وا تر هغه وخت پورې به علما باقي اعيانهم مفقوده واثارهم في القلوب موجوده ذات به نه خدایي آثار به انسانانو په زړونو کې موجود دي په دې کې راجح قول اولنې ده اولنې قول راجح ده درستنی اقوال څه دي قوي نه دي سیدا ده راجح معنا ده الله دې روح لا حیات لور کوي ستګ ته داغي تعلق د جسد سره می هغه جسد ته متصمم لاويږي نعمت ته ملاويږي پاتې شهرت او غیر شهرت دا زیتی خبره ده دا دونه کمال نه ده اصل کې کمال دقه لذت او خوان ورکول لیاغه ته ولكن لا تشعرون تاسو پوهیږئ نه دې په حیات ځکه دا د یو نوع ده چې دې ادراک په حواس او په عقل باندې کیږي نه تر څو پورې چې موږ ته الله خبر را نه کی ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات اوس دې آیات کې الله موږ تاسو ته وایي چې ګوره په تاسو باندې به ابتلاءات او امتحانات راځي چې پته پکې ولګي او چې چا صبر وکړو د هغې دپاره زیری ولنبلونکم دلته ربط د دې آیات د مخکې سره نو هغه د واستعینوا بالصبر والصلاة سره د قفال صاحب وایي ولنبلونکم اذا متعلق دغه واستعینوا بالصبر والصلاة الله مونږ ته وایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة تاسو بزان کې ماده د صبر هم پیدا کړئ او منځونه هم ډېر کوئ ځکه به دا کوئ چې ان نبلوکم بالخوف ځکه موږ په تاسو باندې امتحان راولو په څه شي د خوف او د جوع نه او په نقص د اموالو نو لہذا ته څوکه نو ځان کې ماده د صبر هم پیدا کړه او منځونه هم ډېر کوه هغې طرف ته متوجه ډېر شه دویم ربط دې ته عطف د مضمون په مضمون وایي مخکې مطالبه و د صبر چې ځان کې ماده د صبر پیدا کړه دلته وسوي مواظبه چې ګوره د صبر باندې کلک شه نه ځکه صبر شه کم ځای کې بس بیان و مواطن دي سی وایا په دې آیات کې بیان و مواطن هي هغه زینه ذکر کوي چې په هغې کې صبر نه بغیر بل څوک کامیابېدی نشي چې هغه خوف دی جوع ده نقص من الاموال والانفس دی نو په داسې ځینو کې تعالی صبر پکار دی ولې که صبر درکې نه بیا به ناکامي نو واستعینوا بالصبر والصلاة د هغې د مضمون سره مناسبت شو ولنبلونكم بشيء من الخوف
اوس که څوک اعتراض وکړي چې ګوره الله چې کله موږ تاول کی ویل وشکروا لي ولا تکفرون زما شکر کوي ناشکری مه کوي نو ګوره شکر په وجه باندې په نعمت کې زیادت راځي کمبود نه راځي زیادت راځي الله ویل ان شکرتم لازیدنکم زما شکرم کو زه به تاسو زیات کم نو څنګه الله دلته موږ وی ولا نبلونکم بشیء من الخوف چې شکر مو کو نو زیادت په نعمت کې پکار دی که خوف راتل پکار دی او که نقصان الاموال راتل پکار دی نه هغې څه خو نور هم زیادت پکار دی نو څنګه موږ ته وایي جواب د هغې نه دا دی چې ګوره دای وشکروا لي ولا تکفرون پسې رستو راوړو د دې وجې نه یو چې الله تعالی موږ له خبر راکو چې ګوره تاسو له الله دا شریعت تام کړی ولأتم نعمتي علیکم الله د شریعت تام کو قبله هم د مستقله کړه د یهودیانو نه بالکل جدا کړی هغه ته محتاج نه کړی نو اتمام النعمت سبب د پاره د شکر چې موږ د الله شکر پاغي وکونو راتویل وشکروا لي ولا تکفرون نو بیا ورپسې ویل چې ګوره دا شکر کول او په دقه شریعت باندې عمل کول لا يمكن الا بتحمل المحن تکلیفونه برداشت کې ته چې په دې شریعت عمل کې خوف بم در باندې راځي نقص الاموال والثمرات بم در باندې راځي نو چې په دقه شریعت عمل کې نو صبر نه بکار اخلي زکه دا بدر باندې راځي نو صبر وکړه زکه ویل نبلونکم دویمه اول کې الله امر انعام وکړو امر په شکر وکړو بیا دا غي نرستو پمنګ تاسو ابتلا دا ولنبلونکم بشیء من الخوف ابتلا نرستو موږ ته امر په صبر سره وکړو د دې لپاره چې موږ تاسو ته درجه د صابر او د شاکر دواړو ملاوي شي که تکلیفونه نه راتلې او صبر هم نه کولې نو سره به شاکرینو کې داخل وي خو چې نعمت وکړو شکر هم کو شاکر شو مصیبت او ابتلا رااله صبر هم کو صابر شو دواړه درجه موږ ته په دې ملاويږي او دا دواړه اصل کې ایمان دی یو روایت کې راځي الایمان نصفان نصف صبر ونصف شکر ایمان دو اسی دی یو اسی صبر ده بل اسی شکر ده دا اعتراض دي څوک نه کوي چې ولې مخکې شکر وکړو بیا وروسته امتحان در باندې راځي چې شکر دی کو نو اکه خو زیادت ته ټیک ته زیادت ته او که مصیبت نه راتله بیا بس موږ مرتبه د صبر نو معلومه شوه ولا نبلونکم خاما خام امتحان بکو پتاسو من بشيء بتشي من الخوف ديارنا والجوع دولجنا ونقص او بكموالي من الاموال دمالونو والانفس او نفسنو والثمرات او غلو ان لنبلونكم مكتر شيء بلانا ماخذ ده امتحان تويلږي او دا لام د تاکید وي ابتدائيه په معنا د قسم سره والله لنبلونکم اما کوم تاسو ویلو چې الله ابتلا وي د دې غرض د پاره ابتلا نه چې موږ تاسو معلوم کې چې څوک صبرناک او شکر گزار دي او څوک نه دي نه الله موږ سره د معامله کوي معامله د مختبر چې نور تمخکار کی نور تخکار کول کته ته شاګرد خو معلوم دی چې قابل دی خو ته پوس کې دې د پاره چې د نورو ته پته د قابلیت تورخه کنه الله هم د قصې کوي
بشیء کې دا تنوین د پاره د تقلیل ده لقونت کې امتحان به لګا لقونت کې خوف لقونت کې جوع ډیر باندې دا شی تقلیل ولې راوړو د دې لپاره چې خبر ورکي اے مؤمنه هر مصیبت چې پتا باندې راغې نو دا ډیر لږ دی په نسبت د بل مصیبت د دې نظر چې بل مصیبت ته وکړي کنه د هغې په نسبت باندې دا څه دی دا ورکوټی دی د دې وجه چې مصیبت در باندې راغی نو ووایه چې یاره د دې نه بل غټ مصیبت هم و که هغه الله راوستی بیا به مې څه کولی نو دا به تا ته څه شي دا به آسان شي نو ځکه د تقلیل دپاره راوړو یو فایده د تقلیل دا ده بله تقلیلی د دې غرض دپاره راوړو چې دې مؤمن ته الله وایي ای مؤمنه ټیک د پتا باندې دا مصیبت راغلی خو دا مصیبت سره سره د الله رحمت تا سره دی دا لږ دی ته د الله د رحمت نه په یو حالت کې جدا نه بلکې د الله رحمت تا سره دی صرف دون امتحان در باندې راولي چې د صابر او د غیر صابر په منځ کې فرق ښکاره کړي او خلکو ته ورخي نو لقونته کې ده من الخوف والجوع وبدا خطاب عام مؤمنانو ته لنبلونکم او الله تعالی خبر ورکو مخکې د وقوعنا د پاره د اسانتیا ولې چې یو تن ته خبر ورکړي چې هلکه دا مصیبت در باندې را روان دی نو بیا چې پې هغه مصیبت وروستو راشي دا دته اساني په نسبت د دې چې ناڅاپي پې که مصیبت راشي نو دا په انسان ګران لګېږي نو مخکې نه الله خبر ورکړو چې ګوره مصیبت در باندې راځي بیا د دې خوف نه او د جوع نه او نقص من الاموال والانفس نه د اکثر مفسرینو قول دا دی چې دې ته بلای تکوینیه وایي بلایات تکوینیه شرع سره تعلق نه لري عام مصیبتونه الله پتا بسرا ولی خوف سمانا رکی بستا یہ رہی چرته دشمن را باندې غالب نشي داغه غلبه را باندې را نشي یا دا آفت او مصیبت را باندې را نشي غریب نشم فقیر نشم دا نعمت را نه لاړ نشي دا خوف به کنه خوف العدو هم پکې داخل ده دشمن نه یاره عبد الله ابن عباس وایي هغه په مؤمنانو په واقع د احزاب کې پیدا سخت خوف راغلی او جوع نه مراد دی قحط ولکه بدر باندې راشي رزق کمبود به پورا خوراک به ته نه ملاوي یا جو فقر ته ویل کی فقر بدر باندې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړو نو انصار باندې دا تکلیف راغی او مهاجرین هم راغی ځکه مهاجرینو خپل مالونه د مهاجرینو انصار خپل مالونه تقسیمونه کړه دونه ولګه پیراله چې رسول الله صم په خپل خېټه پورې دوه کانی تړلې صحابه یو کانی د ولګي د وجنه تړلې او حدیث ته چې رسول الله سلام بار تر وتلو نو د ولګي د وجنه پدې کې دغه تی ویل صحابي ته ابو بکر صدیق د کور نه راوتلی ولې راوته ولګي رسول الله ته الزم د ولګي نه د وجنه کور نه راوته دا ولګه به در باندې راځي او نقص من الاموال نقص من الاموال څه ده آفت مصیبت برازي مالونه به خراب شي بارانونه به شي ګلې به شي سخت هواګانې به اورځيږي دا غیر وجه مال بم برباد شي ضایع بم شي انفس غدا ده مرګري بم شي او به وجل شي شهیدان بشي مړه بشي او مرګري دوست مرګم د انسان زړه ته سخت دکر سي کنه سړی خپکې داغه فراق او داغه جدایي ورانفس والثمرات ثمرات ویل کېږي عام میوه غیاګانې بم ډېری نه
باغونه کې هم پسونه ډیر نه وي، برکات به پکې نه وي. بیا اموال ذکر کو، ثمرات په سرستو به ذکر کو. وجه دا ده چې کله میوه به کم شي ستا ملکیت کې به نه وي، د بل به وي، خو چې کم شي خو تا ته نقصان دی که نه. مثال په دې وخت کې ټماټر خو شي، ټماټر به ارزانه وي، او چې ونه شو ګران به یې موږ ټول ته به ضرر وي که نه وي. دغسې غنم هم واله چې ښه پراخه غنم وشو نو غنم به ارزانه وي، او چې ونه شو بیا به څه وي، ګران به وي. نو ټیک ده که زموږ ملکیت نه دی او د بل ملکیت دی، خو فایده یې موږ ته ده که نه. په کېدلو او نه کېدلو کې فایده او ضرر یې موږ ټولو ته دی. نو ځکه هغه ثمرات راوړو. نو د عام علماو قول هغه دا دی. دویمه قول هغه دا دی چې دې ابتلاءاتونه تشریعي ابتلاءات دي، لکه امام شافعي وایي لنبلونکم نه مراد ابتلاءات تشریعیه دي. الله تعالی به تاسو باندې داسې قوانین شرعیه مقرر کړي چې پای کې به تاسو ته ظاهر کې خوف وي، جوع وي، نقص الاموال والانفس وي. والله په تاسو ابتلا کوي چې دا احکام تاسو منئ که نه منئ. لکه مثال په طور خوف د چا نه دی؟ من الله. الله به در باندې امتحان وکړي په خوف چې ته د الله نه یریږي که نه، یا خوف امر د جهاد به درته وکړي چې شا به جهاد له لاړ شه. نو خامخا چې سړی جنګ ته ځي په ځان یریږي چې څه نه شمه، مړ نه شمه، کافر مې مړ نه کړي. هغې خوف دی نه الله. او جوع مراد روجه ده. الله به در باندې روجه فرض کړي ځکه دې کې ظاهر کې تندم ده، ظاهر کې دې کې ولګم ده، پتا امتحان دې ته دا برداشت کې که نه کې. صوم رمضان. او نقص من الاموال نه مراد زکات ته. الله بر باندې زکات فرض کړي، صدقه الفطر به در باندې فرض کړي. دارنګې حقوق واجبه چې کوم د اموال سره متعلق دي هغه در باندې فرض کی چې رته د اعمال ورکې کني ورکې. او انفسنا مراد امراض دي. الله په پتا باندې امراض راولي چې دا غي د وجنه انسان بدنم خواريږي کله مړ کیږي. او ثمرات مراد اولاد دي، بچي به دي مړ کیږي. لکه حدیثو کې اطلاق د ثمرې په بچی باندې شوی دی. حدیث کې راځي اذا مات ولد العبد، یو بنده بچی چې مړ شي وی الله تعالی ملائکو ته وایي اقبضتم ولد عبدي، ملائک به ویاو فیقول اقبضتم ثمرة قلبه، تاسو د هغه د زړه ثمره واغستله؟ فیقولون نعم، ویاو. الله به ورته وایي ماذا قال عبدي؟ دوی وایي حمدک واسترجع. نو دا ابتلاءات څه شو؟ ابتلاءات تشریعیه شو. هذا بعض علماء قول دا دی، لکه قفال سے وایي قفال. ودي آیات کی مراد جهاد دی. الله به تاسو ته حکم د جهاد کوي، ځکه وایي دا غزوه د بدر نه مخکې نازل شوی دی. الله به امتحان کوي په تاسو په تشي د خوف نه. په جهاد کې خوف دی، د دشمن نه یره ده. په دې جهاد کې جوع دی، ځکه سفر چې کې نه په دې سفر کې په تا څه راځي؟ ولکه به در باندې راځي، اوبه به ته پوره نه میلاویږي. نقص من الاموال ده، مال به دې کمیږي، ځکه پیسې به ته لګې په جهاد باندې. دغه شان جهاد له چیزې پټي مټي باغونه به نه پاتې کیږي، به خرابېږي که نه.
او انفس نه مراد قتل له مرګري به مړ کیږي ثمرات نه مراد څه ده هغه د دشمن برا لګي استاسو نه بزینا او علاقه بدن کله قبضه کوي ټیک شو نو دا ثمرات شو دا ټول حکم د چا سره شو جهاد مان الله په تاسو باندې جهاد راولي او جهاد کې بدا کارو نه وبشر الصابرين زیر ورک الصابرین صبرناک ولرا هل نبلونکم د پار جزاء او باسا لام قسمیه ده کنه دا غي جزاء چې لنبلونکم بشیء وللتصبروا د دې د پار چې تاسو صبر وکړئ الله در باندې امتحان پدې راولي چې تاسو صبر وکړئ او چې صبر مکو وبشر الصابرین زیر ورک الصابرین صبرناک ولرا بشر کیا خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یا ہر اغا چاہتا اغا کی اہلیتی دے صبر ورکولو عالم دے داعی دے نو اغا توی تزیر ورکا بشر الصابرین اب اگورا مخ کی جملے بانے دا جملہ عطب کڑا دیتا عطب دا مضمون پا مضمون ہوئی بغیر د قطع د نظر د دینه چې دا مخکې جمله خبریه ده او که انشائیه ده د قصر استنی او د دوانو په منځ کې اشتراک غدا ده چې الله وی ابتلا بم پتا سو راځي هم د قصې بشارت بمی هغه چا د پاره چې صبر نه کار واغستلو هبه صابرین ویلو د صابرین صفت رستو کوي الذين اذا اصابتهم مصیبه دا توصیف د صابرینو ده په دې صفت ذکر کولو کې اشاره ده چې ګوره دا ثواب به هغه چا د پاره چې څنګه ته مصیبت ورسېدو په دقه ټیم کې صبر وکړو اغلب اجر او ثواب یې حدیث کې مرাজি انما الصبر عند اول صدمه څنګه چې تاسو مصیبت در ورسېدو په دقه وخت کې جزا پزونه کړه صبر دی وکړو الا بت اجری کدا وخت کې جزا پزو کړه رستو دي صبر وکړو په دې صبر تاسو څه फायदा نه مرتب کیږي نو ځکه دا صفت ذکر کوي د صابرینو الذين اذا اصابتهم هر صابر نه هغه صابر لبزیر ورکه چې د اول مصیبت رسیدو سره صبر نه کار والی او کې جزا پزونه کی وبشر الصابرین زیر ورک صابرین لرا الذين ذا کسان دي اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسیږي دي ته مصیبت نو الذين اذا اصابتهم مصیبه مصیبه اسم فاعل د اصابت نه ماخوذ ده هم دا لفظ د مصیبه عام ده شامل له هر آفت ته چې انسان د پاره سبب د پریشانی ګرځي کاغه مصیبت د نفس سره متعلقي کده د مال سره متعلقي کده د بال بچو د اولاد سره متعلقي او کداقه مصیبت چې د انسان ته په تکلیف رسیږي که لګي او کډيري دا لپس د مصیبتون یا ټولو ته شامل دی تر دې چې وسغې د پخپک لاړو ماشي اوچی چلے دیو دې مړ شو ادم ټول مصیبتونه دي کنه او په دې ټول حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر کړی دی ان لله و انا راجعون ویل اصابت مصیبه نو قالو نو دی وای په دې وخت مصیبت کې څنګه چې مصیبت تر ورسیږي په دقه ټیم کې دا خبره کوي ان لله و انا الیه راجعون موږ د الله تعالی د پاره و انا الیه راجعون موږ دی الله ته ورګرځیدونکي اغلب ورځو اندل ته وګورئ ان لله و انا راجعون
دلته دا انا لله و انا راجعون صرف په جبه غرض نه ده چې صرف په جبه دا وي، نه معنی دا ده چې په زړه کې هم دا خبره ده انا لله و انا راجعون، او په خولې باندې ظاهر کې دا خبره کوي انا لله و انا راجعون. من الله له ورزو او الله ته مرتګ دی، الله د پاری هغه ته ورزو. هذا التقول نصشو موافقة اللسان مع القلب، خلیم دا خبره ده او پزړه کې دا عقیده ده. انا لله کی اقرار دے بالعبودیه، الله تعالی زمنګ رب دی، زمنګ معبود دی، موږ دا هغه بندگانی، هغه زمنګ مالک دی. او انا الیه راجعون په دې جمله کې اقرار دی په صحت بعث او د حساب. الله له ورزو قیامت ورځم حق ده، ثواب او عقاب په ورځ قیامت انسانان ته په اعمال ملاویږي، دا حق دی. په دې جمله کې اشاره وکړه دیته چې د دې صابرینو صبر دا کامل صبر دی. ولی دا صبر اصل کې بنا دی په یو عقیده غدا ده چې دا عقیده ساتي چې زه د الله مملوک کې، الله زما مالک دی، بس الله چې څنګه تصرف خوښي هغه څه کوي په خپل مخلوق کې. نو دیو جنازه بس کوم صبر وکوم. بلا عقیده هم دا ده چې الله لازم ورتګ دی ورزو به زکه صبر کوي په امید د اجر او ثواب چې الله موږ له پدې باندې اجر او ثواب راکړي، ځکه الله له ورتګ دی زمون. بدلته صبر علما وی دا د انسان خصوصیت ده. الصبر ماده صرف په انسان کې ده. وجه دا ده چې په دې کې تعارض د عقل او د شهوات ده، او د عقل او شهوات صرف په انسان کې پراته دي. دې وجه د خاصیت څه شو؟ هغه صبر شو. او استرجاع چې کوم دا د دې امت خصوصیت هم ده. مخکینو امتونو انا لله و انا راجعون ویل نو، صرف د دې امت خصوصیت ته چې په وخت مصیبت کې دا وي. ابن عباس روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعطیت امتی شیئا، و زما امت ته یو شی ورکړی شوی دی چې هیڅ چاته داسې نه دی ورکړی شوی مخکینو امتونو ته. یو دا دی ان تقول عند المصیبة انا لله و انا راجعون، چې په وخت مصیبت کې دی انا لله و انا راجعون وي. بل روایت کې مدقه سینی وی ولو اعطيها الانبیاء، که انبیاء انا لله و انا راجعون ورکړی شوی وي، یعقوب علیه السلام به یا صفا علی یوسف نه ویل کنه چې کله ته ویل شو چې ان ابنک سرق، چې ویل یا اسفا علی یوسف، څه به ویل انا لله و انا راجعون به ویل. او مخکینو امتونو تم دا کلمه نه ورکړی شوی، انبیاء تم نه ورکړی شوی. دا د دې امت خصوصیت ده. او حاصل دا شو چې دې صبرناک صبر بنا ده په عقیده د ربوبیت د الله، همدارنګه په عقیده د قیامت چې قیامت حق ده، په هغې باندې بنا ده. اولئک علیکم صلوات من ربهم ورحمه. اوس دې آیات کې زیره ده د پاره د دې صبرناکو، او دا جمله اصل کې مستانفه ده، جواب دی د یو سوال چې د سامع په ذهن کې ګرځي چې بماذا بشر الله الصابرین. دی صابرین الله په چی شي زیره ورکړي چې وبشر الصابرین، دی له زیره ورکړه. نو زیره په چی شي ول ورکړي
جواب کوي چې زیره ولا په دې ور کړی دی چې اولئک علیهم صلوات من ربهم دې لپاره شاباسه هم دی رحمت هم دی په هدایت هم دی حاضر شو کنه ها اولئک په دې باندې اشاره شوې ده دغه مخکې صفات والا ہوتا په دې کې تنبیه ده چې ګوره دغه صفات والا دا د دې صفاتو سره داسې ګرځېدلي دي ممتاز د نورو نه په منزله د محسوس دي نو دې وجه ته اشاره په څه باندې وشوه په اولئک سره وشوه اولئک دغه صفات والا علیهم صلوات په دې باندې صلوات صلوات جمع د صلات د الله صلات په بنده معنا څه ده هغه ثنا مدح من تاسو پښتو کې د شابسه وایو کنه شابسه دارنګ صلوات څه ده مغفرت مهرباني د ټولو ته ویل کی صلوات په دې دي شابسه په دې دي بخنه په دې دي رحمتي من ربهم د طرف د رب د دیونه همه صلوات جمع کړه جمع ولمراعاة لكثرة ما يترتب عليها من انواع الخيرات په دې باندې ډیر د دنیا او د آخرت چې کوم فائدې په مرتب کیږي نو د هغه د وجنه تعبیر په څه ته وکړو په جواب باندې وکړو صلوات من ربهم د طرف د رب د دیونه ورحمت او رحمت الله تعالی د طرفنا خصوصي رحمت به رحمت صفت قائم ده الله په ذات پورې دا په حقيقي معنا مونږ ته نه معلوم الله ته بسپارو هم موږ په آثار معلومه وو چې احسان کول دي بند سره به رحمت عطب کو په صلوات په دې عتب کې اشاره وکړه دیتا چې د دې صلوات او شابسي او د مدح نه رستو الله تعالی انعامات دي پراخه پراخه په دې بنده په دنیا کې هم په آخرت کې هم د دې صبر د وجه نه به الله دنیا کې قسمه قسم نعمتونه به پیو کی رحمتونه به پیو کی او آخرت کې به پیو کی شابسي سره سره ابي رحمت مفرد ذکر کو زکه دا مصدر ده او مصدر اطلاق په مفرد تسنیه په جمع ټولو کې زکه مفرد ذکر کو او بلا رحمت زکه ذکر کو چې انسان زین لاړ شي کثرت ته الله په قسمه قسم رحمتونه به کوي واولئک هم المهتدون او دقه صفات والا هذا رحمت څه دی د دې مصیبتونو به اخلاص کی دام یو قسم رحمت ته کنه عام رحمتونه به می هغه رحمتونه کې او رحمت غدا ده نجات من المصائب د دې مصیبت او مصائبونه به الله خلاص کی واولئک هم المهتدون او دا کسان چې دي المهتدون لار مندون کړي چاته لطريق الصواب حق لارې ته په سره په تسلیم سره چې کله ته مصیبت ورور رسیدلو نو دیو ته الله تعالی توفیق ولور کو په دې چې جزا پځه ونه کړه او الله ته ځان اوس پارول شي بس دا الله امر مونږ په رضای په دې جزا پځه نه کو نو دا محتد شو او کم چې جزا پځه کوي هغه ته څه نه دی شوی هغه ته هدایت نه دی شوی ایو معنا شو المهتدون معنا دا بالتسليم لطريق الصواب بالتسليم وقت صدمة المصيبة وقت مصیبت رسیدو کې دی الله ته منقاد شو یا دویم معنا الفائزون بالمراد بالصواب دا کسان چې دي المهتدون
کامیاب دي په ثواب باندې دی له الله اجر او ثواب بولور کوي ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف وزديجنا رستو مقام د مهتدینو چې هغه تعظیم شعائر الله ده مهتدون چاته وي هغه چاته ویل کی چې د هغه په زړه کې د الله د شعائر التعظیم او احترامي هذا مخکې سره مناسبت هغه ده ربط د مخکې سره ده مخکې الله تعالی حکم د جهاد ذکر کو زما پتا سبحانه امتحان را ولم په جهاد پاکي بخوف می جوع بمی نقص من الاموال وي نو اوس دې زنرستو احکام د حج ذکر کوي معالم الحج وجه دا ده چې په جهاد کې مشقت د نفس او په حج او په عمره کې مشقت ته د نفس جهاد کې هم سره مال لګي په حج او په عمره کې هم مال لګي دا خو د مضمون سره ربط شو دویم ربط دا ده چې مخکې بشر الصابرین ویلو هغه کسان چې صبر کوي هغه له زیره ورکا نو سي رستو پسې احکام د حج ذکر کړه ځکه په دې امور د حج کې صبر ته ډېر سخت ضرورت ده صبر بکین امور د حج په صحیح طریقه باندې ادا کې نو دی وجه دې په رستو ذکر کړه دریم ربط دا ده چې مخکې الله تعالی ویل چې ستاسو دا قبله الله بدل کړه په دې غرض لیتم نعمته علیکم خپل نعمت په تاسو پوره کړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نعمت شو او په دې امت هم نعمت شو باحیاء شرائع ابراهیم ودینه چې د ابراهیم علیه السلام هغه شریعت به ته ژوندې کو ځکه قبله داغه وکنه کعبه هغه جوړه کړې و نو دا سعی بین الصفا مروه دا من شعائر ابراهیم و ځکه هاجری د دې صفا مروه په منځ کې منډه والے و د پاره د طلب د اوبو نو دیو جن الله په سرستو دا حکم ذکر کوي چې څنګه د لغه کعبه کړه نو دغه سعی بین الصفا مروه هم کوي ځکه دا د چانه دي دا د اعمال د هاجرین دي دا رابط شو نو ان الصفا والمروه صفا او مروه من شعائر الله هذا الله ده شعائرنا ده یا چاره بد سی ویلې ده چې احکام التکلیفیه چې بنده ته په الله امر کوي درې قسمه دي یو هغه اوامر دي چې عقل هم داغه په حسن باندې اقرار کوي او پويږي فاذكروني اذكركم اغه ذکر کو واشکروا لي ولا تکفرون ځکه هر عاقل په دې پويږي چې ذکر او شکر دا اوچت شه ده خشه ده دویم قسم د سي احکام دي چې عقل لا هغه په حسن او په قبح باندې نه پويږي اول په عقل باندې هغه پويږي په نه بلکې عقل او تقبيح وي عقل او تسوي اول او تقبيح وي
مثال په تور باندې په انسان باندې فقر راتلل، په انسان باندې تکلیفونه راتلل، نو عقل دا خو خنه ګڼي چې ولې دا مصیبت او تکلیف پې راځي. نو دقه حکم د جهاد دی، هغه مخکې ذکر کړو ولنبلونکم بشیء من الخوف. الله به د امتحانات در باندې راولي اگر که عقل دا خنه ګڼي، خو لیکن په دې کې دنه فیدې دي، عقل پاغي نه پوهېږي، نو دې وجه شریعت په څه کړي؟ تاسو په مکلف کړي. درېم هغه داسې دی چې د هغې حسن او قبح عقل ته نه ده معلومه، حسن او قبح عقل ته نه ده معلومه، خو شریعت په امر کړی دی ځکه په هغې کې خیر دی. نو پاکې د سعی بین الصفا مروه ده، هېڅ فایده پکې نشته ځان ستړی کړلی. عرفات ته تللو، مزدلفې ته تللو، منا ته تللو، خو شریعت موږ ته حکم کړی بس موږ به یې کوو، اگر که ظاهر کې په حسن او قبح موږ نه پوهېږو. نو درېیم قسم ان الصفا اعمال بیان کړه که نه، اشاره شو چې شریعت تا ته کوم حکم کوي، که ستا عقل ته حسن هم وي ویې منه، که ستا عقل ته قبیح هم وي ویې منه، که په حسن او قبح پوهېږي هم نه ویې منه، ځکه په دې کې فایدې دي، شریعت پې پوهېږي، تاسو پې نه پوهېږئ. ان الصفا والمروه، یقینا صفا او مروه من شعائر الله، دا د نخو د الله د دین نه دي. ان راوړو د تاکید دپاره، ځکه د بعضې مسلمانانو شک و چې دا سعی بین صفا مروه به دا د احکامو د دین نه وي، او دا به د جاهلیت طریقې، او دا خلق به بس په هغې طریقې باندې رواني، شرعي امر به نه وي. صفا په لغت کې ویل کېږي الحجر الاملس، هغه خویه کاڼي ته ویل کېږي الحجر الاملس، خویه کاڼی، ماخوذ د صفا یصفونه. مروه په لغت کې ویل کېږي الحجر الابیض، سپین کاڼي ته ویل کېږي. دلته صفا او مروه نوم دی هغه دوه غرونو چې کعبې سره وو، اوس خو هوار شوي دي، په هغه کې غرونه وو، یو ته صفا ویلو بل ته مروه ویله. شعائر جمع د شعیرې ده، شعیره ویل کېږي علامې ته. شعائر الله معنا اعلام طاعته، په دې کې دا منډه وهل نښه ده د الله د طاعت چې دا انسان د الله مطیع دی، ځکه دې کې منډه وي. شعائر الله دا معنا ده. والبدن جعلنا لكم من شعائر الله، څاروی ته د الله په نوم باندې حلاله، دا علامه ده په دې چې دا انسان د الله د دین احترام او تعظیم یې په زړه کې پروت دی، ځکه دا کار کوي، علامه ده د هغه د قرب. من شعائر الله، نو دلته معنا دا شوه چې د دې دوه غرونو په منځ کې څوک منډه وایي، نو دا دلیل دی په دې چې د انسان په زړه کې د الله د دین احترام شته، ځکه دا کار کوي. او یا من شعائر الله دویمه معنا من المواضع التي، دا صفا او مروه د هغه ځایونو نه ده چې یقام فیها دینه، چې د الله دین پکې څه کېږي؟ قائمیږي، چې هغه سعی ده. فمن حج البيت او اعتمر، نو استفریده چې ګوره کله دا د شعائر الله نشو او سعی په حج او په عمره کې د مناسکو نشوه، نو ته به بیا په هغې کې منډه وې، پرېږدی به نه. فمن حج البیت، چا چې حج کو د بیت الله او اعتمره یې عمره کوله. حج خو په لغت کې ویل کېږي القصد مطلقا، د یو شي قصد او اراده چې د هر ځای، او یا محترم او عزتمن ځای له چې ته ورځې اراده دي هلته د تللو،
دې ته حج وایي. هم په شریعت کې ویل کېږي القصد الى البيت الحرام، بیت حرام قصد چې وکړي دې ته ویل کېږي فی زمان معین باعمال مخصوصه. هم په لغت کې ته دې محترم عالم دې مشر کس ته دغه ملاقات لذیذ تم سوی حج په لغت کې وته وي، خو شریعت کې بیا هغه ته نه وي چې د بیت الله اراده دې وکړه په خاص قسم اعمالو په یو خاص قسم معین زمانه کې ایت حج وي. عمره په لغت کې زیارت ته وي، ماخوذه د عمارینا دې معتمر تم معتمر زکوي چې د بیت الله آباد کړی دی خپل زیارت سره. هم په اصطلاح د شریعت کې ویل کېږي الزیارة لبیت الله المعظم باعمال مخصوصه، خاص قسم احرام به وتړي، نیت به وکړي، بیا به طواف وکړي د بیت الله او سعی بین الصفا مروه به وکړي، وروسته به سر وخوري، بس دقې ته ویل کېږي عمره. څوک چې تلو حج د بیت الله ته یا عمره کوله فلا جناح علیه، نشته دی ګناه په ده ان یطوف بهما چې منډه ووایي د صفا او مروه په منځ کې. طواف نه مراد دلته سعی ده، جناح ویل کېږي ګناه ته. جنح کې خپله معنا ده میلان د قصد نه چې د حق لارې نه ته واوړې دې ته ویل کېږي جنح. خو ګناه کې اصل کې د حق نه باطل طرف ته کوږوالی، نو ځکه ګناه ته جناح ویل کېږي. یطوف بهما دلته مراد څه دی؟ هغه وګرځش دي په مابین د صفا او مروه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر دا غي کړه. نو ګوره دې کې چې څوک منډه وایي حج لذي او عمره لذي، نو د صفا او مروه کې منډه وال دې کې ګناه نشته، دا کول پکار دي ځکه دا په عبادتو کې داخل دي. فلا جناح علیهما معنا په دې منډه وهلو کې په دغه ګناه نه وي، الله به نه رانیسي ځکه دا مطلوب دي شرعا. ابه سبب د نزول د آیات اغداو روایت پکې مختلف دي، هغه ټول پکې داخل دي. یو دا ده روایت د عائشہ رضی الله عنها کې راځي چې انصارو د اسلام نه مخکې به صفا مروه منځ کې منډه نه واله، د هغې په ځای به تله منات ته، د هغې طواف به کو. نو کله چې دوی په اسلام کې داخل شو نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړلو چې اې د الله نبی مونږ په جاهلیت کې دلته منډه نه ده والی، نو آیا اوس پکې منډه وو په دې کې خو به څه ګناه نه وي؟ انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروه، جاهلیت کې هم دا ګناه ګڼله. نو آیا اوس هم ځان وساتو که نه؟ الله د آیات نازل کو فلا جناح علیکما، ګناه پکې نشته، تاسو یې ګناه ګڼئ، ګناه پکې نشته. هم پاتې شو په دې کې سعی واجبه ده. دې د وجې نه عروه عایشې رضی الله عنها ته وویل چېرې دې ظاهر آیات نه خو زما ذهن ته دا راځي چې دا سعی بین صفا مروه سنت ته که چا وکړه ټیک ده، که ویې نه کړه ګناه پرې نشته. هغه ویل نه، دا مطلب نه لکه دا ته چې څنګه وې، که رښتیا دقسې وې بیا به داسې ویلې فلا جناح الا یطوف بهما، په دې ترک کې ګناه نشته، دلته الله په کولو کې ګناه نشته. او دې د هغه انصارو وهم د پکولو د پاره وي چې تاسو ته ګناه ښکاري، خو ګناه نه ده. هم پاتې شو حکم د شریعت نه معلوم دی چې واجب دی، لازم دی. دویم قول سبب د نزول روایت د نسائی کې دی د زید ابن حارثه نه، حاصل ادا ده روایت د نسائی کې چې په زمانه د جاهلیت کې یو هلک او جینۍ وو،
خپل منځ کې یارانه وا دونه بیت الله ته ننوته بدعملي وکړه نو ایسته الله کاڼي ته جوړ کړه نو خلقو د عبرت دپاره یو په صفا کې قستو بلې په مروه کې قستو یو ته اساف ویلو بل ته نائله ویله اساف او نائله بیا څه زمانه پس مشرکانو د هغې په منځ کې څه وکړلو منډې شروع کړې د پاره د تقرب نو کله چې هغه راغی اسلام راغی نو د صحابو ویل ای د الله نبي مکې مشرکانو خو دلته منډه والې د اساف او د نائلې د تقرب دپاره نو موږ به په صفا او مروه کې منډه نه وو د دې لپاره چې مشرکانو سم څه رانشي مشابهت هم رانشي الله د آیات نازل کو چې نه صفا او مروه له الله احترام د مخکې نه ورکړی د دې عزت او احترام د مخکې نه دی دې د وجې نه اوس به د مکې مشرکانو د وجې نه پرېږدو نه لکه مثال په طور موږ مونځ کوو او شیعګان راولګي هغې هم دقسې مونځ شروع کړي نو موږ به مونځ نه پرېږدو چې هلکه دې کې مشابهت د مشرکانو سره راځي د هغې سره راځي نه دا مونځ د مخکې نه لازم دی چې چا وکړو دا د هغې کار دی مشابهت به په هغه کې نه کوو چې هغه عمل زموږ ستاسو په شریعت کې نه یو د کافرانو عملي عمل موږ هم کوو او کافران هم کوي په دې وخت کې به څه نه کوو پرېږدو به نه نو ان الصفا والمروه من شعائر الله بین دا معنا شوه دې کې منډه ووئ ځان ته مه ساتئ چې یعنې مشابهت به زموږ د مشرکانو سره راشي فلا جناح علیهما ان یطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم اوس په دې جمله کې الله یو قاعده کلیه ذکر کوي د پاره د ترغیب هر نیک اعمالو کې ومن تطوع چا چې په خوشحالۍ باندې وکړو خیرا د خیر کار هر قسم نیک عملو که د هغې تعلق د بدن سره و که د هغې تعلق د مال سره و خو چې تا د یو نیک کار وکړو فإن الله شاکر علیم یقینا الله تعالی قبلونکی دی ستا د عمل الله به قبلی بدله بله پې درکوي او علیم پوهه دی ستاسو په نیتونو ستاسو په ارادو نو یا خو په دې کې څه دی قاعده کلیه ده او د مخکې دپاره هم علت جوړېږي چې ګوره صفا او مروه په منځ کې منډه ووایي ځکه دا یو خیر کار دی او من تطوع خیره نیکی کار چې دی کو الله بدله له درکوي ان تطوع ویل کی فعل الطاعه نیکی کار کول فرض وي او که نفلي بعض علما وایي چې نه تطوع په نفلو پورې خاص دی مانه د نفلو کار یې چا وکړو صحیح دا د عموم واخله که فرضي که نفلي او که هر قسم عبادتي او چې تا په خوشحالۍ باندې وکړو هم تطوع کې بیا معنا څه ده یو کار کول په خپل رضا په خپل خوشحالۍ باندې شاکر خو مخکې تېر شو په لغت کې مظهر ته ویلی کېږي د انعام په دغه شاکر چاته وي چې تا باندې کوم انعام شوی دی ته د هغې انعام په خپل ځان باندې ښکاره کړې دې ته شکر وایي دا یې معنا ده دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ویل چې تا له هر قسم مال الله درکړی دی نو د هغې اثر په تا ښکاره شي که نه ځکه الله دا خوښ ګڼي چې په یو بنده نعمت وکړي د هغې اثر په هغه ښکاره شي نو دا معنا د الله سره مناسب نه ده ځکه په الله خو بنده نعمت نه کوي چې د هغې اثر دې په الله څه شي ښکاره شي چې ان الله شاکرون تا زما بندګي دې وکړه او دا دې ما سره انعام وکړو
او زه دې بندګۍ ستا د دې بندګۍ اثر په ځان کاره کوم د شکر نه. دا معنا خو الله د دې نه منزه دی. نو بیا د دې سره هغه بله معنا به اخلو چې هغه بدله ورکول دي. شاکرون قبلونکی دی، بدله ورکوونکی دی د دې د اعمالو ښایسته اجر او ثواب له ورکوي. نو ان الله شاکرون، الله بدله ورکوونکی دی، قبلونکی دی. بیا دا بدلی نے تعبیر په شاکر سره وکړو. الله شاکر دی. د دې یو فائدہ دا ده چې دا لفظ خرج مخرج التلطف مع العباد. راضي سے وایي تفسیر کبیر والا چې د بندگانو سره شفقت غرض دی، رحم په غرض دی، مبالغه فی الاحسان الیهم، لپاره د مبالغه په احسان کې. دا د استهلاک من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، استا صدقه د سیدلک الله لا قرض ورکول. دې کوم الله وی چې ګوره ستا دا نیک عمل الله ضایع نه بوزي. تعالی به څه درکوي؟ بدله به پې درکوي. ستا د دې به شکر کوي. دویمه شکر چونکې مقابل د انعامي، مقابل د زوی انعام، او یا د هغې بدلې ورکول دې ته هم شکر وایي. سوي تاسې انعام کړی دی، د هغې انعام بدله چې ورکړي هغې ته هم شکر وایي. نو دلته هم دا بدلې ته شکر ویلو. مؤمنان چې کوم نیک عمل کوي په هغې چې کومه بدله الله ورکوي هغې نه تعبیر په شکر باندې وکړلو علی سبیل التشبیه. ویا کې الله چې دا بدله درکوي داسې ده لکه چې څوک د انعام پې کړی دی د هغې انعام شکر کوي. او یا الله ته تعبیر ځکه وکړو الله موږ تاسو ته وایي ګوره زه ستا د طاعت نه غني ما هېڅ ضرورت زه ستا طاعت نه لرم، خو سره د غنا زمانه ستا دا طاعت به زه په خپل دربار کې قبلوم، قبول به یې ماته اعلی درجه کې. ان الله شاکر علیم، بدله بله پې در کوم. شاکرون کې لفظ د شاکرون چې راوړو دلیل دی دا قائم مقام دی. اصل کې شاکرون دا قائم مقام دی د جزا د شرط نه. ومن تطوع خیرا د دې جزا د سیدا ومن تطوع خیرا جوزیا، چا چې نیک عمل په خوشحالي وکړو جوزیا الله به له بدله ورکوي. اوس د هغې دپاره دلیل هغه جزا یې حذف کړه او د هغې دلیل قائم مقام کو د هغې په ځای ځکه به بدله ول الله ورکوي. فإن الله شاکر علیم، الله شاکر دی علیم دی. نو دې وجې نه صفا او مروه کې شک او تردد مه کوئ، ګناه پکې مه ګڼئ، سعی وکړئ. بیا د علماء اختلاف دی په حکم د سعی بین الصفا والمروه. د بعض علماء قول دا دی چې دا من ارکان الحج دی، شان ته د احرام او د طواف کو دی نه کړه حج دی ونه شو. یا په عرفات باندې وقوف فرض دی، د قصیدام فرض دی. د امام شافعي، امام احمد مشهور روایت او مذهب دی د امام مالک. دا یو قول شو د هغې. دویم قول دا دی چې دا واجب ده، که ودې نه کړه
نو د هغې جبیره کېږي په دم سره که نه دنه پاتې شوه رالې پې ته تلی نه شي جبیره په دم سره وکړه ګډه لال کړه غوا لاله کړه دا د احنافو رایه ده بیا د هغې دپاره خپل خپل دلایل دي چې هغه د فقه سره تعلق لري او دلته اهمیت ته معلوم شو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه اوس دې آیات کې الله تیزی ورکوي موږ تاسو ته په اظهار د حق او په بیان د حق او زجر او دمکی ورکوي په کتمان د حق ورکه چا حق پټ کو الله به له سخت سزا ولورکي لکه يهوديانو دا کارونه کړي نو الله ته غافل نه دی سزا به ولورکي زجر ده سبب د نزول دا و چې څه کسانو لکه معاذ ابن جبل سعد ابن معاذ د يهوديانو د مولیانو نه تپوس وکړلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات تاسو په کتاب کې شته که نه داسې بعضې نور احکامو تپوس یې مو وکړو نو هېڅ د هغې پټ کو بیان یې نه کړو الله د آیات د هغې په باره کې نازل کړ ان الذین یکتمون هغې د زجر دپاره یقینا هغه کسان یکتمون ما انزلنا چې پټۍ هغه شی چې موږ نازل کړی من البینات د واضح دلایلو نه والهدى او د هدایت نه یکتمون د کتمان نه دی کتمان ویل کی اخفاء الشیء قصدا مع مسیس الحاجة الیه د خلکو ته ضرورت ته او ترا لګي یو ته نیک کار کوي ته پټه دیت اصل کې ویل کی کتمانو هبه یکتمون ما انزلنا دا کتمان د ما انزلنا یو دې تم شامل لږ هغه آیات پټ کې سره چاته بیان نه چې الله قران کې دا ویلي دي په حدیثو کې دا ویلي دي خطه معلوم دي خلکو ته محتاج دي او ته ته سنه کې هغه اظهار او وضاحت ته نه کې دیم کتمان هغه ده تحریف چې دا غزين بل ځای ته بدل کې او پاغزي باندې نور قسمه الفاظ کې دي تحریف لفظي او یاد هغه مطلب غلط بیان کې چاته ویل کی تحریف معنوي دا په کتمان کې داخل ده ظاهر الفاظ وي او د څه معنی او کې چې هغه حقیقت څه کې هغه ته د خلکو نه پټ کې هم یکتمون ما انزلنا ده ها اهل کتاب دا کار کړو اول د رسول الله صفات نه بیانول او دا هغه سره تحریف لفظي م کړو او تحریف معنوي به هم کو چیرې رسول الله سم صفات خلقو ته معلوم نشي ها کتاب نه مراد یکتمون ما انزلنا من البینات من نازل کړی دي من البینات د بیناتنا انزلنا شامل ټول کتب سماوی وتا چې د قران نه مخ کړي هم بینات جمع د بینه ده مراد نه آیاتونه دي چې دلالت کو په خپل مقاصد او خکارا خپ واضح طریقې باندې هغه حقیقت او معنا باندې به دلالت کو نو دې نه مراد څه ده ما انزلنا من البینات چې پیغمبرانو ته کم احکام واضح راغلي دي چې بالکل په خپل معنا باندې واضح دي توحید کی واضح دي د رسول الله پر رسالت باندې واضح دي
اول هدى بعام ده ما يهدي الى الرشد مطلقا چې هدایت ته لار خی مطلقا نو دا عام شو د بیناتونه ولدي بین هدا کې کم داخل شو هغه استنباط بینات کم شو چې ظاهري لفظ هغه دلالت په هغه معنا کوي او هدا هغه ته وایي چې دی آیات کې سړی سوچ او فکر وکړي نو دا هغه فکر او سوچ په ذریعہ باندې چې کومه معنا تیر اوزي په هغه دلالت کوي نو ډیر لګي دا څه کوي دا پټي دا ظاهري الفاظ متنخي او هغه الفاظو کې چې سړی سوچ او فکر وکړي کومه معنا چې ته مقصود را اوزي هغه متسکي هغه متنخکار کوي ته پټي دا عام شو سمانا استنباط شو اجتهاد شو یو شی په طریقه د استنباط اجتهاد معلومول چې د آیات ناغه معلومیږي نو دا کسانو یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى او من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب پس داغه نه چې منګه وضاحت کړي خلکو ته فی الكتاب په کتاب کې کتاب لفظ جنس کتب ته مراد دي تورات انجیل زبور مخکینه کتابونه اچھا کتاب نه صرف تورات غسته خو په عموم باندې حمل کول خدي تورات پکې په خپل داخل له نو اولئک دغه کسان یلعنکم الله لعنت کی الله په دیو باندې هم مخکې فرق وکړه چې بینات او هدا لک فرق مکو بعض علماء وی چې بینات او هدا یو شی دی واضح دلالت کې په خپل مقصود او ذریعہ د هدایت ته او دوانه چې مکړی د پار د تاکید سمانا ما ابان عن نبوته چې داغه نبوت پکې واضح دی د رسول الله او هدا څه دی هدا الى اتباعه او یاد بینات نه چا غستری دي حدود رجم سائر الاحکام پدې کې چې کوم حدود دي احکام دي هغه پټي او خدا نه مراد در رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق صفات دي داغه تابعداري ده یکتمون ما انزلنا پټي هغه چې موږ نازل کړي من البینات هغه احکام حدود په کتاب د دیو کې هغه پټي د رجم حکم یې پټ کړو کنه نور احکام یې پټ کړو او خدا د رسول الله سم صفات یې پټ کړو هغه تابعداري متعلق امر هغه پټي یلعنکم الله لعن ترت لکی ابعاد توحید رحمتنا الله د خپل رحمتنا لري کړی دی او یلعنکم اللاعنون او لعنت وي په دې باندې لعنت وینکي هر هغه څوک چې لعنت ویلو مستحقي ملائک شو مؤمنان شو نو په دې ته خیره کوي چې الله دا کسان په دې باندې لعنت وکا زکه هغه شی پټ کړی دی چې الله تعالی دا غي وضاحت کړي خیره وته کوي ورانهم اللاعنون هبه دې آیات ته وګورئ ان الذين يكتمون اني راوړو د پاره د اهتمام د دې خبر چې دا غوړه رستو خبر ډیر مهتم بالشان دی یکتمون صيغه د مضارع ذکر کړه د پاره د دلالت د دې چې وسخم کاتمان دي د بینات او د هدا او آینده وخت کې څه کوي را پټي صيغه د ماضي ویلې به وزن کې راغله چې مخ کې پټ کړی دي خو سینه پټي نه یکتمون کې ویل چې وسم څه دي په دې کتمان کلک دي
توبه تنو باسي او من بعد ما بینا للناس کی اشاره وکړه دیتا چې ګوره هغه شی چې الله تعالی قصد او اراده کړی دا د هغې د ښکاره کولو او کتاب کې نازل کړی دا د دې دپاره چې ټول خلکو ته محتاج دي دیو را ولګېدل قصدن د الله د مرضۍ نه خلاف کوي د الله د ارادې نه خلاف کوي الله خو د دې دپاره نازل کړی و من بعد ما بینا للناس فی الکتاب چې خلکو ته څه شي معلوم شي او دی را لګي څه کوي دی د هغې سره سره پټوي دا ډېر قمقل انسان نه دی د الله د ارادې عکس چلی للناس کلام د تعلیل دی الله په دې کې بیان کړي د خلکو د فایدې دپاره چې خلک ته فایده والي لیکن دی را لګېږي هغه شی پټ کړی دی چې د خلکو ته فایده پې ونه رسېږي ډېر قمقل دی خپل ځان سیم نقصان وکړو او خلک هم د فایدې نه محروم کړو یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون کې اشاره شو دې ته چې دیو په سخت عذاب باندې اخته دي الله د رحمت نه بعید دي هم بیا د آیات اگر که نازل دی د اهل کتاب مبارکې چې هغې رسول الله صفات هم پټول احکام شرعي هم پټول خو لیکن دا حکم عام دی شامل دی امت ته هم کل من کتم علما نافعا علم نافع پټ کو هغې ته هم شامل دی کالعبرة العموم اللفظ لا بخصوص السبب او په دې تعمیم چې دا حکم دی امت ته هم شامل دی دلالت پر روایت دا بخاری کوي ابو هريره ځانګونه ان الناس يقولون اكثر ابو هريره خلق وایي چې ابو هريره ډیر د سنت رسول الله نه نقل کوي ولولا آیتان فی کتاب الله کدا دو وعیده په قران کې نه وي ما حدثت حدیثا ما به ته حدیث نه بیان کړه وزکه بیانوم چې په کتمان کې را نشم ما د رسول الله نه اوریدلې دي به پای کې دا آیات ولستلو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات نو دغه حدیث د بخاری او استدلال د ابو هريره رضی الله عنه دلیل دی په دې چې دا صرف يهوديانو پورې نه دی لکه بعضې مولیان وایي مړه دا تاسو د مشرکانو د اهل کتابو آیاتونه راوړئ په موږ یې چسپانه وایي ډېر کسان داسې وایي که نه چې هغه آیاتونه چې د یهودیانو باره کې دي هغه په موږ چسپانه وي ته په تایم ځکه چسپانه و چې العبرة العموم اللفظ لا لخصوص السبب موږ یې په ځان هم چسپانه و که هغه جرم په موږ کې دا صرف د هغې دپاره نه دی دغسې نور روایتونه هم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم من سئل عن علم فکتمه د یو علم په باره کې چا نه تپوس وکړی شو هغې پټ کړي الجم بالجام من النار يوم القيامه د قیامت پر ورځ به الله ته واګي ور واچوي د وره نو دې وجې نه کتمان به سړی نه کوي خو بیا ذهن کې کښېنوئ ښه هغه مسله به نه پټئ چې د سائل هغه ته ضرورت وي حاجت وي که د هغه ضرورت نه وه چې بې ځایه تپوس کو او تا ته بیان نه کړه ته په کتمان کې دې نه راځي او یا تا ته پته ده چې په دې بیان کې یا ما ته فتنه جوړېږي او یا د سامع ته فتنه جوړېږي که دې وخت کې تا بیان نه کړه او سکوت دی وکړه خوا دې وکړو په دې ته الله نه رانیسي ولې ابو هريره ځان خو به ویل ما سه یو لوښی د علم دی امې در کې خور کړی دی بل لوښی د علم دی لو بسست فیکم که ته خور مې کو دا مرۍ به راله پرې کوي هغې چاته نه بیانو که نه ولې فتنه ورته جوړېده اوس دې وخت کې تا نه د حالاتو متعلق تپوس وکړي تا نه او تاسو د هغې په وجه څه کېږي یو شر او فساد او فتنه تا ته جوړېږي یا هغه کس ته جوړېږي نو دې نه بس چپ ته پاتې شه سکوت ته وکړه هغه کار کو چې ستا په وس کې
داخلي وسنه دی باری پاغي شریعت الله تعالی رانیسی دې د وجنا حجاج را اولګېدلو د انس ابن مالک نے تپوسو کو چې سخت سزا نبی صلی الله علیه وسلم چې ورکړې وکما وا انس الحدیث د عنین ذکر کو نو کله چې حسن بصری ته دا ورسېدو هغه ارمان دی چې دوته دا نه ویلې ټیک دا حدیث صحیح دی خو ته نه ویلې وجدا ده چې دی به سره لګي دا سزا به عام مؤمنانو لور کوي په بغات او قطاع کې به چي کنه غلط استدلال به پنيسي هغه ته دا خودل نو پکار الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا دې وعید نرستو واپس ته ترغیب توبه ته چې ګورا کدی کاتمینو الله ته توبه ویستلا توبه ول قبلې او واپس پر رحم کوي الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه ویستله د کتمان نه چیرې پس دینه به من کتمان نکو انا رجعوا عن الكتمان او پاغي په خیمانه شو دا کومه کړه واصلحوا او اصلاح وکړه د هغه شی چې دیو برباد کړو په ذریعہ د کتمان د کتمان په ذریعہ چې کوم نقصانات واقع شوه دیو را اولګه د بیت داغه د اصلاح کوشش کوي څونه چې دی وس په مطابقي چې هغه منګه دا خبره پټ کړې و او حق اصل کې دا ده تاسو زموږ په کتمان پسې مزي او پاغه استدلال منی زي داغه اصلاح او کې واصلحوا دې کتمان په ذریعہ چې کوم نقصانات چوي داغه به ته تدارک کې د خپل وس مطابق وبينوا او وضاحتهم کې خلق ته د کتمان چې ګوره موږ د رسول الله صفات پټ کړیو د احکام هم پټ کړیو د عقیده هم پټ کړیو دا حکم شرعي پټ کړیو او موږ بد کړی دي فاولئک اتوب علیهم هغه کاتب د توبې درې شرط شو توبه وکړي اصلاح وکړي به ته بیان کوي خلکو ته وایي چې ما دا مسله غلطه ویلې و او زه خطا شوم تاسو په دې خطای په سنور زایمه ښکارا بر کوي او بیان او وضاحت به داغي کوي چې ورته مسله ما کړې و او زه دې مسله کې په خطا باندې یو عام کس مؤمن دی عوام نو داغي آل عمران کې نه اتیا کې داغي توبې دو شرطونه دي روجا دا توبه او اصلاح تابوا واصلحوا نو پاغي کې دا بینو شرط نشته او سورۃ النساء کې یو سل شپږ نمبر آیات کې الته د منافق توبه ذکر کړي د منافق په توبه کې اخلاص شرط کړي دی او اخلصوا دغه ټول نقصان منافق ته د عدم اخلاصو هغه سه شرط اخلاص لګولې او اخلصوا فاولئک اتوب علیهم دا کسان اتوب علیهم الله وزا توبې پیو باسم اتوب علیهم ان اقبل توبتکم دي چې توبې وباسي زول توبې قبلهم امدارنګ خپل رحمت پر علیکم بخنو تکم وانا التواب الرحیم زچم التواب توبه قبلونکم رحیم التواب بیت سغد مبالغه راوړه چې بار بار توبه قبلو ما او رحیم ویل د رحم د وجنه قبلهم الله باندې څه شی واجب نه ده هدي آیات کې دی کاتمین ته الله ترغیب ورکو توبه ته ټیک ته نقصان مو کو خراشي دروازې د توبې د الله کولاوي دي الله ته توبه او باسه په دې شرطونو نه دې توبې پوجا به دي ګناه معاف شي به ته واپس الله پر رحمت کې راشي ان الذين كفروا
سوم تخویب دی بس په کومه انځه ته تیار وکړي